درې کسان داسې درې چې الله رب العزت چې کله تی سا اخلي نو الله رب العزت څخه ډیره زیاته نرمي کوي او الله رب العزت فرمایي وادخله جنته چې کله ما ته راشي د قیامت راځي نو وادخله جنته زه به دغه کسان جنت ته داخل کما. هغه درې کسان څوک دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاث من كن فيه یسر الله حتفه وادخله جنته. درې کسان داسې دي چې الله رب العزت کله سا اخلي نو په سا اخستلو کې ډېره زیاته نرمي کوي او چې کله الله رب العزت ته ورشي نو الله رب العزت په جنت ته داخل کی. هغه درې کسان، یو کس رفق بالضعیف، د کمزور خلکو سره نرمي کوي چې کله د یو کمزوري سړي سره معامله راشي، خبر یو سره راشي نو ډېر په کلی طریقه باندې ډېر په نرمه لهجه باندې سره خبرې کوي، په نرمه لهجه سره معامله سر ته رسوي. الله رب العزت ته فرمایي تا زما د بنده سره نرمي وکړه نو چې کله زه ستانه سا اخلم نو زه به هم درسره نرمي وکړم او جنت ته به داخل کړم. نو یو کس رفق بالضعیف چې دا نرمي کوي د کمزورو خلکو سره. دویم دا احسان کوي، شفقت کوي علی الوالدین، په مور او پلار باندې د مور او پلار سره حسن سلوک کوي. نو الله رب العزت فرمایي داسې کس نه چې زه کله سا اخلم نو زه سره نرمي کوم او جنت ته داخلوم. او دریم احسان علی المملوک، په غلامانو باندې احسان کوي، غلامانو سره حسن سلوک کوي، په ښه طریقه باندې سره ژوند تیروي. د داسې کس ذمهواري الله رب العزت اخیستې ده. نو دا هغه درې کسان دي چې کله تی سا خیجي نو په ډېر په اسانه طریقه باندې سا خیجي او چې کله الله رب العزت ته مخامخ شي الله رب العزت جنت ته داخلوي. دا هغه درې کسان دي.